مسلمان په دې خوشفهمي کې ده په دې خوشحالي کې ده چې بای رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تر هغه پور جنت ته بلار نشي تر سو پر رسول الله مبارک خپل اخرنه جهنمی امتی د دوزخ نه وسته نه وي دا خبره ما اوریدلې ده کنه بعضی خلک د دې په وجه باندې ډیر زیات خوشاله وي چې بای رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به زمونږ شفاعت کوي د امت د ګناګارانو به شفاعت کوي بالکل د فخر خبره هم ده د خوشحالي خبره هم ده الله رب العالمین د رسول الله مبارک شفاعت په جنت کې د درجات بلند کولو د پاره موږ ته نصیب و فرمایي لیکن مسلمانه کله ما ته دا غور کړی دا چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خود د قیامت په میدان کې شفاعت کوي کنه د قیامت نه مخکې کنن او سبا ما ته مرشو د قبر تلار شو دی قبر کې چې کله عذاب دین به ما او تاسو بچ کوي قیامت کې خو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم شفاعت وکي قیامت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت وکي لیکن د قیامت نه مخکې د قبر دا کم مرحله چې دا قبر کې چې کم عذاب دی دین به ما او تاسو څنګه خلاصو رسول الله خدا فرمایي چې د آخرت د پورونو د ټولو اولنې پوره دا قبر دی په دې کې څوک کامیاب شي بس بیا به هم کامیاب وي لیکن کدی قبر کې ما او تا ناکام شو او د قبر جون هغه خو به داسې نه وي مسلمانه چې بس یور روز دی او 24 غنټې کې به تیر شي نه د قبر دا جون د آخرت دغه جون دا د دنیا 50,000 سال چې 50,000 کال په دنیا کې تیر شي دا په قبر او په حشر کې به یو روز حسابيږي چې کم از کم الله رب العالمین نو الله دی وساتي زما استاد اعمال د وجه زما استاد حرکت له وجه زما استاد په دغه دنیا کې د جون د قران او د حدیث خلاف تیرول په وجه باندې یو سزا ما او تا الله رب العالمین الله دی وساتي راکی دا 50,000 کال ما او تا به جهنم کې څنګه تیرو دا جهنم دا صرف نوم نه د مسلمانانو رسول الله مبارک علیه السلام فرمایي د رسول الله تعلیماتونه متواضع طور باندې معلومیږي محبوب علیه السلام فرمایي ک یو جهنمی په دې دنیا کې څومره مسلمانانو اوسېږي په دنیا کې څومره خلک اوسېږي د ټولو بد مرض چې وي د کینسر مرض چې په یو انسان باندې لګېدلې وي کاغه در سره یو کور کې هم اوسېږي لیکن دا غي د مرض نه وجه نه ته خو نه مړ کېږي کنه ها بس هغه ته به تکلیف رسول الله فرمایي چې د یو جهنمی کچرته دی دنیا ته راښکاره شي یو جهنمی د جهنم نه اوستل شي او دنیا په یو ګډ کې په دنیا په هر یو ځای کې هم یو جهنمی د جهنم نه راښکاره شي دنیا ته راشي هغه د وحشت د یری او د بدبوئی له وجه نه به دغه مخ د ځمکه باندې به یو زنده سر انسان دا به پاتې نشي جهنم دومره سخت ځای دی رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام په خپل دعاګانو کې فرمایي اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم اے الله ز پناه غواړم د عذاب د جهنم نه لیکن مسلمانانو رسول الله چې د دوانو جهانو سردار دی هغه صحابه ته تعلیمات ورکړي او د الله په دربار کې جاړي اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر اے رب العالمین د قبر د عذاب نه پناه غواړم مسلمانانو ما او تا چې 15 وخت منځ کو آیا ما او تا د منځ چې کو ما او تا ته د منځ کې یا د منځ نه بس ما او تا ته د سوچ راځي چې قبر به هم وي حشر به هم وي سوال جواب به هم وي بلکې دی باره کې به هم ما او تا نه پوښتنه کېږي چې مسلمانه دا منځ خو تا کړی و دا منځ خو دې کړی و خو دا منځ تا د رسول الله په طریقه کړی و که نه خپل د نفس او د خواهش په طریقه باندې کړی و مسلمانانو سوچ کول پکار دی که نه دی د آخرت تیاری پکار دی که نه دی بیا الله رب العالمین فرمایي يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا په دغه ورځ باندې به انسان صرف اور صرف هغه سب وویني هغه اعمال به وویني کم چې دغه انسان په دنیا کې کړی وي
دغه انسان په دنیا کې ظلم کړی وي دغه ظلم به ورته ښکاره سي که دغه انسان دغه ظلم په دنیا کې کړی بدل کې الله به ورته عذاب په آخرت کې ورکړي دغه کافران به هم هغه ټیم کې چغې وي کاش که مونږ دغه خاورو سره خاورې شوي وو نو مسلمانه ما او تا سره اوس هم وخت پاتې دی او صرف دا نه دی چې بس دا قبر به وي او عذاب به وي او ماران به وي او لړمانان به وي او جهنم اور به وي نه مسلمانه قرآن تابعداري وکړه د سنتو باندې عمل وکړه چې څنګه قبر ته لاړ شي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار به ما او تا ته نصیب کیږي د جنت کپړې به ما او تا ته اغوستلی کیږي د جنت یو کټکی به ما او تا ته کولاویږي او چې کله هم یو انسان اعمال کوي نیک اعمال کوي دغه انسان مقام او مرتبه بلا څومره وي په جنت کې چې یو ګناهګار امتی چې هغه د ټولو نه کمتر عمل کوونکی وي چې یو کمتر عمل کوونکی ته هم جنت ملاویږي دا جنت به د دنیا نه لس چنده غټ به وي مسلمانانو نو خلاصه او مقصد د ټولو خبرو دا چې بای کله یو انسان درته خبره وکي کله یو طالب مولا درته خبره وکي که چرته هغه هر څومره غټ مولا هم وي انسان په زړه کې شک راځي چې بای کې دې شي دا خبره به دروغ وي لیکن دا د الله رب العالمین کتاب قرآن مجید یعنی په دې کتاب کې چې کوم خبره ذکر شوی وي دا دروغ کېدل پرېږده دې کې به د دروغ او د شک گنجائش به هم نه وي نو الله رب العالمین په دې کتاب کې ما او تا ته پیغام ورکړي چې بھائی ما مسلمانان خبردار ما دغه انسانان صرف اور صرف د خپل عبادت د پاره پیدا کړي دي انسانا دوکه نشي انسان شیطان دی دوکنه کی چرته زما دغه حق لار پرې نګدي چرته د قران او د حدیث خلاف لار نشي او دغه دنیا او د آخرت ژوند ځان له خراب نه کی نو کوشش وکړو کنه چې په دې قران باندې به عمل کوو ان شاء الله ځکه مسلمانانو چې دا ژوند مونږ ته چاره کړی دا الله را کړی دا دا مرګ دا به مونږ ته څوک راکوي الله به راکوي چې الله رب العالمین ما او تا ته ژوند راکولی شي رزق راکولی شي د مور په خېټه کې ما او تا ساتلی شي دغه قبر کې به الله رب العالمین ما او تا نه پوښتنه نشي کولی به شي الله به پوښتنه کوي خامخا د یو شیز پوښتنه به الله رب العالمین په دغه قبر کې او دغه حشر کې به د انسان نه کېږي نو باید چې هر یو انسان سوچ وکړي فکر وکړي خپل دغه کور کې د قرآن دغه تعلیمات دا عام کړي او خپل دغه بچو تربیت دا اسلامی تربیت په خپل دغه بچو دغه تربیت اسلامی طریقې سره وکړي چې دغه بچی مو ستاسو د پاره د خیر سبب جوړ شي کوو به کړي ان شاء الله